बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़ मोहम्मद मुस्तफा इसरार स्तاسو د انګلیش ټیچر د لیکچرز ویډیو سیریز سٹارټ کوم چې باغې کې به زه ګرامر ډیسکس کوم یا نور ستاسو سره د انګلیش ریلیټډ کنفیوژنز وی کاغه د دې په ایکسپریشنز کې وی یا ګرامر پورشن کې وی هغه به ان شاء الله ډیسکس کوو په دې ویډیو لیکچر سیریز کې به ان شاء الله موږ د فرست ایئر او د سیکنډ ایئر سپیسیفیکلی چې کوم د ایکسرسایز ګرامر پورشن دی هغه به پکې ډیسکس کوو په نننی لیکچر کې یو سمپل شان سنټنس دی په هغه کې اول سبجیکټ او پریډیکیټ پیژنو او بیا پکې پارټس اف سپیچ پیژنو چې کوم ډیر بیسیک دي خو اکثر سټوډنټس نه پیژني دا ټرمز سنټنس دی the kid stood by the river and the big dog and a small cat swam across it slowly دا یو سنټنس دی او په دې کې چې دی سبجیکټ کم یو دی پریډیکیټ پکې کم یو دی او کم ورډ پکې د ګرامر حساب سره په کم یو ګروپ یا پارت اف سپیچ کې راځي ټیک شو دا ډیسکس کوو ټولو نه اول خو راځو چې دا سنټنس چې دی دا د دوو کلازز نه جوړ شوی دی دا د څو کلازز نه جوړ شوی دی د دوو کلازز نه جوړ شوی دی لومړی خو پیژنو چې یو کلاز څه شی دی یو کلاز ویل کېږي چې کله یو سبجیکټ رايوځي شي او د سبجیکټ سره ورب راشي نو دې ته ویل کېږي کلاز ټیک شو دا به په ډیټیل کې ان شاء الله په نیکسټ لیکچرز کې ډیسکس کوو د دې ټایپس او د دې فنکشنز په دې کې صرف تاسو دومره پیژنئ چې کلاز څه ته وایي کلاز ویل کېږي چې کله یو سبجیکټ او یو ورب راشي که تاسو دې سنټنس ته وګورئ نو په دې سنټنس کې به تاسو ته ښکاره شي چې دا کډز دا پکې یو سبجیکټ دی او سټوډ دا پکې یو ورب دی نو مطلب دا دی چې د دې ځای نه والا تر دې ځای پورې زه دې ته یو کلاز ویلی شم ولې چې په دې کې سبجیکټ هم شته دی ورب هم شته دی ټیک ده که د دې سنټنس دویمې حصې ته تاسو وګورئ نو د بګ ډاګ اینډ ا سمال کیټ دا یو سبجیکټ دی یعنی د دې باره کې دا جمله دې د وجه دې ته سبجیکټ وایي نو دې کې سبجیکټ هم شته دی او د دې نه علاوه سویم دې کې ورب هم شته دی نو دا ځان ته یو clause دی نو په دې سنټنس کې the kids stood by the river but the big dog and a small cat swam across it slowly په دې کې دوه clauses دي ولې چې په پیلنی پارت کې سبجیکټ او ورب شته دی او په دویم پارت کې سبجیکټ او ورب شته دی ټیک شو خجی دې کې دوه clauses دي سبجیکټ په کې کم دي په پیلنی پارت کې the kids سبجیکټ دی ولې چې دغه پیلنی پارت د kids باره کې دی او په دې دویم پارت کې the big dog and a small cat subject they because the whole sentence is about both of them نو دا پکې سبجیکټ شو په دواړه پارټس کې او اوورال په ټول سنټنس کې د دې نه علاوه پریډیکیټ پیژنو پریډیکیټ چې کوم دی د سنټنس د سبجیکټ نه علاوه پارت ته ویل کېږي یعنی په دې پیلنی پارت کې دا کډ سبجیکټ شو نو چې دا سبجیکټ شو نو دا باقی چې کومه حصہ شو د ته به ویل کېږي د ته به ویل کېږي پریډیکیټ دغه شانتي که تاسو د دې سنټنس دا دویم پارت وګورئ نو په دې کې د بګ ډاګ اینډ ا سمال کیټ دا سبجیکټ شو او د سویم اکراس اټ سلولی د دې زینا د دې پورې دا څه شو دا پریډیکیټ شو ټیک شو نو په پیلنی پارت کې stood by the river دا پریډیکیټ دی او په دویم پارت اف د سنټنس کې swam across it slowly دا پکې پریډیکیټ شو ټیک شو سبجیکټ هم پیژندل شو پریډیکیټ هم پیژندل شو او کلاز هم پیژندل شو اوس راځو په دې کې ډیسکس کوو مونږه چې هر یو ورډ کم فنکشن دی او اکورډینګ ټو ګرامر دا په کم یو پارت اف سپیچ کې شامل دی یا دا کم یو پارت اف سپیچ دی ټیک شو کتا سو خیال وکړئ په دې سنټنس کې the kids the river dog او cat دا داسې words دي چې دا names دي اصل کې دا نمونه دي د څه یا به دا چرته د person نوم وي یا به دا چرته د places نمونه وي یا به دا چرته د things نمونه وي او یا به دا چرته د ideas نمونه وي خو دی names نو هر هغه یو ورډ په سنټنس کې چې هغه یو نیم خي یو نوم خي د هر یو څه کې د یو پرسن خي کده یو ثینګ خي کده یو آیډیا خي هغه تبع اکورډینګ ټو ګرامر څه ویل کیږي یو ناون به ورته ویل کیږي نو کتا سو خیال وکړئ نو په دې سنټنس کې موږ سره سلور ناونز دي سلور نمونه دي ټیک شو د دې نه علاوه په دې کې یو stood او بل ورډ دی swam دا stood چې دی دا د stand first second form دی او دا swim چې دی دا د swim second form دی او دواړه verbs دي stand ودرېدل دا یو verb دی یو action دی یو کار دی
او swim نو دام چې کوم دی تیرنا دام یو ورب دی because it is an action. نو according to grammar هر هغه یو ورډ چې هغه موږ سره یو اکشن خي نو هغه ته ورب ویل کیږي. نو په دې سنټنس کې دوه وربز دي موږ سره یو stood دی او بل swam دی which is the second form of swim. ٹھیک شو. د دې نه علاوه په دې کې یو دوه ورډز دي by او across. دا دوه ورډز داسې دي چې د دوی فنکشن په دې سنټنس کې یا د دې سنټنس په دې دوه پارټس کې داسې دي چې دوی د سنټنس چې کوم دا ناون دی دا کنیکټ کوي په سنټنس کې د بلې حصے سره. لکه د دې سنټنس پهلنې حصے ته کوم وګورو the kids stood by the river. په دې کې the kids چې دی دا ناون دی او the river چې دی دا د دې سنټنس یو بل پارت دی. نو د دې ناون ریلیشنشپ یا کنیکشن د دې river سره د بای خي. یعنی پریپوزیشن داسې فنکشن لري په سنټنس کې چې دی دا ناون د یو سنټنس چې کوم مین په سبجیکټ کې وي یا مین ناون وي دا په سنټنس کې د یو بل پارت سره کنیکټ کوي. څنګه چې په دې کې د کډز کنیکټ کړي دی ریلیټ کړي دی د ریور سره نو دا پکې پریپوزیشن دی. په دې سنټنس کې دغه شانتي کتا سو خیال اوکې نو د سنټنس په دې سیکنډ پارت کې موږ سره اکراس دی. The big dog and the small cat come to your noun ki sabigi swam across it slowly. دا د slowly it slowly سره relate کړي دی او relationship یې خولې دی. نو د noun یې د sentence د یو بل part سره relationship خولې دی د وجه دام یو preposition دی. نو په دې sentence کې موږ سره دوه prepositions دي یو by او بل across. ٹھیک شو. که د دې sentence دویم part ته تاسو وګورئ the big dog and a small cat swam across it slowly. په دې کې تاسو ته یو ورډ ښکاری it دا داسې ورډ دی چې دا د دې سنټنس پهلنی پارت کې د ریور په ځای استعمال شو. پهلنی سنټنس کې مونږه ریور استعمال کړو کوم چې یو ناونو د هغه د پاره مونږ په دې دویم سنټنس کې یو بل ورډ استعمال کو او هغه د it د څه د وجه دا به بیا مونږ په پروناون سیکشن کې ډیسکس کوو. خو صرف تاسو دومره یاد وساتئ چې پروناون په سنټنس کې هر هغه یو ورډ ته وایي چې هغه د ناون ځای واخلي او د ناون په ځای استعمال شي. لکه د دې it په ځای واپس هم دا ریور پکارو خو مونږ it یوز کو یعنی دا یو پروناون شو. نو په دې سنټنس کې مونږ سره سو پروناونس شو it is obvious مونږ سره یو پروناون شو. ٹھیک شو. د دې نه علاوه په دې کې یو دوه ورډز نور داسې دي یو د big بل د small. دا دوه ورډز داسې دي چې دا د دې نه مخکې ته چې کوم د دې نه پس چې کوم ناونز راغلي دي دا د هغې باره کې موږ له مزید معلومات راکوي. لکه موږ سره دوه ناونز پکې دا دي یو ډاګ او بل ناون موږ سره دی کیټ. دا خو موږ سره یو انفارمیشن شو. خو دا ایجکټیو موږ ته دا وایي چې دا ډاګ چې دی it is big in size. ٹھیک شو. دا big دی او دا کیټ چې دی it is small in size. دا small دی. یعنی دا big او small دا داسې words دي دواړه چې دا د noun باره کې تاسو له نور انفارمیشن درکوي. نو په دې وجه باندې دا big او small ته according to grammar adjective ویل کیږي. نو adjective په sentence کې هر هغه یو word د ویل کیږي چې هغه موږ سره د یو noun مزید معلومات موږ لرا کوي. نو په دې کې موږ سره په دې sentence کې دوه adjective دي. ٹھیک شو. د دې نه علاوه په دې کې یو word دی او هغه دی slowly. اوس د دې slowly نه مخکې په دې پارت کې راغلی دی swim کوم چې د swim second form دی او تاسو ته مو وی چې دا یو action دی او په دې وجه باندې ګرامر دی ته وی verb. اوس دا slowly word چې دی دا slowly دا په دې سنټنس کې د دغه verb باره کې موږ له مزید معلومات راکړي. څنګه چې موږ وی چې adjective is giving us information about a noun. like a big dog رالو dog is a noun and the big is giving us information about it. دغه شانته exactly په دې سنټنس کې کتا سو ګوره swim چې which I told you it is the second form of swim. د دې باره کې موږ له مزید ډیټیل او ډسکرپشن دا slowly word راکړي. د وجه ګرامر موږ ته وایي چې you will call it adverb. چې هر داسې word وي چې هغه تاسو لا د verb باره کې مزید انفارمیشن درکړي دي ته تاسو adverb وایي او په دې وجه په دې سنټنس کې یو adverb دی slowly which is giving us more information about the verb swim. ٹھیک شو. دا په دې کې پارټس اف سپیچ مونږ پیدا کړل. د دې نه علاوه دوه امپورټنت نور سيزونه دي په دې کې چې دا غوي ډیر غټ فنکشن دی. یو دی and او بل دی but. دا دواړه داسې ورډز دي کنه چې دا په دې سنټنس کې ایز ا glue کار کوي. څنګه چې مونږ دوه objects یا دوه سيزونه
د یو ګلو په مدد سره بایند کو او یو ځای کو ایگزیکټلی دغه شانته فنکشن دا بټ او اند په دې سنټنسز کې فنکشن ادا کوي. لکه کتا سو د دې سنټنس فرست پارت ته وګوره د کډ سټود بای د ریور دا د سنټنس فرست پارت دی خدا د دې سنټنس د دې سیکنډ فارم سره کنیکټ شوی دی په دې بټ باندې دا موږ ته یو کنټراست خي یعنی دواړه آیډیاز د یو بل سره چې دی هغه اپوزټ دي. kids are standing across the river by the river ماشومان د نیر سره ولاړ دي خو د دې کنټراست اکشن چې کوم دی د بګ ډاګ او سمال کیټ چې دی د هغه اکراس موومېنټ کوي نو دواړه د کنټراست دي او دا موږ سره بټ شو کړل دي نو بټ داسې یو ورډ دی په سنټنس کې چې دی کنیکشن کوي د دوو آیډیاز یا د دوو ورډز یا د دوو فریزز یا د دوو کلازز په منځ کې نو او دغه شانتي دا بګ ډاګ چې کوم دی دا ځانته یو فریز دی او سمال کیټ دا ځانته یو فریز دی او دواړه فریزز د ګلو په تور چې کوم دی د اند یو ځای کړی دی نو بټ او اند دواړه چې کوم دی په دې سنټنس کې د کنجنکشن کار ورکي and that is why grammar is telling us that you will call them conjunctions. نو په دې سنټنس کې سو کنجنکشن شو دوا بټ and end ټیک شو یو بل پارت اف سپیچ دی چې هغه ته ویل کیږي ډیټرمینر هغه کم دی یو پکې دا او یو ا د دې دوانو کار څه دی د دې دوانو کار دی دلته ویل د دې دوانو کار دی یو ناون سپیسیفای کول د او ا یا یو بل چې کم دی ان د دوی کار دی یو ناون سپیسیفای کول دوی موږ سره ناون سپیسیفای کوي دا کم ناون باره کې چې موږ خبره کوو کنه نو دا موږ ته سپیسیفای کوي یا کامن شو کوي او یا سپیشل شو کوي ټیک شو نو د دې د وجې موږ دا ویلی شو چې په دې سنټنس کې موږ سره ډیټرمینر څومره شو لیټس کاونټ 1 2 3 4 سلور ډیټرمینرز دي موږ سره په دې سنټنس کې ټیک شو یو لاست پارت اف سپیچ ته انټرجیکشن خو هغه په دې کې نشته دی د هغه کار وی زمونږ سډن ایموشن یا فیلینګ شو ګول څنګه چې موږ په سنټنس کې کله نا کله یوز کو واو out of our sudden emotion یا موږ یوز کو ورډ ouch out of our sudden emotion نو دا داسې ورډز دي چې دا زمونږ سډن ایموشن یا فیلینګز خي نو دیتا اکورډینګ ټو ګرامر ویل کیږي انټرجیکشنز نن د بار دا کافی دی ان شاء الله tomorrow we will discuss what is a sentence what are the parts of sentence based on structure based on function class क्या है और class की क्या क्या types and functions है ठीक था नन द बार दा काफी दी stay tuned with us thank you